څومره د افسوس خبره ده، یو نیم عرب نه زیات مسلمانان موجود دي، یو نیم عرب نه زیات. په فرانس کې علی الاعلان د حضور علیه السلام مبارک ګستاخی کېږي. هارون الرشید امام مالک رحمت الله تعالی علیه نه تپوس وکړ، وایي که د مسلمانانو د نبی بې ادبي وشي مسلمانانو له څه پکار دي؟ هغه مبارک ورته وایي جواب دی وکړي ګستاخ رسول د جهنم رسید کی، ځکه چې زما کریم آقا مبارک قانون ایښودلی دی، من سب نبیا فاقتلوه ومن سب اصحابي فجلدوه. زما جانان قانون ایښودلی دی چې چا د نبی ګستاخي وکړه ټوکړې ټوکړې یې کوي، چې په مخ د ځمکه یې ژوندی پرې نږدی. نو چې بیا هغه ورته وایي که دلته بالفرض امت تپوس ونه کړي، جواب ونه کړي، نو یو ډېر عجیبه خبره ورته کوي. ورته فرمایي ما بقاء الامت بعد شتم نبیها، چې د مسلمانانو د نبی ګستاخي وشي، مسلمانان جواب وانلی، مړه شي دا ټول امت دې مړ شي، دوی ته بیا د ژوندي پاتې کېدو حق نشته. یو نیم عرب نه زیات مسلمانان موجود، پاکستان موجود، ایټمی طاقت موجود، هدف 1 2 3 میزائل موجود، غوری شاہین ابدالی میزائل موجود، بہترین فورس د دنیا موجود، ایٹم بم موجود، داغے باوجود د حضور گستاخی کیگی، داغے باوجود د حضور گستاخانہ خاکے شایع کیگی. مال افسوس پدے راشی کدا خبرہ چرته د پاکستان په یو جرنیل پسې شوې وه، چرته ادارو پسې شوې وه، وزیر اعظم پسې شوې وه، وزیر اعلی پسې شوې وه، تا به کتلې وې چې نن د دې خلکو جواب سو، ټول حل چل به جوړ شوی وې، هر چا حب الوطني به را بیداره شوی وې. که دا په وطن پسې شوې وه خلکو به وې نه نه موږ د وطن خلاف خبره نشو برداشت کولی. په ایمان ووایې غیرت چرته کډه یوړه. آیا د وطن عزت د حضور د عزت نه سیوا دی؟ که د جرنیل عزت د حضور د عزت نه سیوا دی؟ که زما ستا عزت په ذات د خدای قسم زما او ستا غوندې دا ملکونه او دا وطنونه چې په کروڑونو داسې نور راشي د هغې خاورو نه مزار شه چې چرته یو ځل زما جانان خپل قدم مبارک ایښودلی دی. ځکه قدردانو زما نیکه مبارک به فرمایل زر ځله مړ ښیي د داسې بې شرمۍ د جونده چې ته ژوندی ګرځې توهین شي د حضرت مسلمه، که په ناموس محمد کوي غیرت مسلمه، ستا به ایمان ښکاره شي نن به شي اوچت مسلمه، که په تا ګران وي پر اختیار رسول الله عربي مالو سر ورکړه چې الله درکړي جنت مسلمه، که د سیالی میدان کې لرې شوې د سر په یره رسول الله به دې ونه کړي شفاعت مسلمه. او محمد امین در له خبر درکو چې رستو نشي مخ دې تور مشه په میدان د قیامت مسلمه. څومره د افسوس خبره ده چې په کومه ورځ باندې هغې ظالمانو زما د حضور خاکې شایع کولې او هغې په غټو غټو بلډینګونو باندې لګولې وې. همه هغه ورځ باندې زما او ستا د وطن وزیر دفاع سابقه وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا هغه لګیا و د هندوانو په مندر کې د هغې ګمرګانې شړنګول، هغې والا خالونه لګول او هغې چې کوم دی څه خپلو بوتانو ته ودرولې و. چرته لاړ ایماني غیرت؟ زما او ستا بې حسي ده چې مونږه چې په خپل ذات خبره راشي د اسمبلی په فلور باندې هم جګړه جوړه شي، په یو بل پسې د دریو درو کرسو نه چلنګونه او ټوپونه وهي، چې زما د حضور خبره راشي په یو ټویټ پیغام باندې هغې باندې اکتفا وشي چې نه نه فلانی خان خو یو ټویټ ورکړی دی و بیخ دې د ټویټ سره وځه. دا خبره د دې ده چې خپل میزایلې به دې راتاو کړی وې، خپل غوري او شاهین به دې راتاو کړی و، ورته به دې ویلي و چې خبردار اعلان د جهاد به دې کړی و چې یو قوم د حضور د عزت دپاره راپا نسي، د اسلام د عزت دپاره راپا نسي. خاورې شه هغه د هغې هغه اصلحې هر څه د ټولو نه اول غیرت د مدینې منورې په جانان مبارک باندې پکار دی.